إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. دبیگانی درس اختتام ودی 61 نمبر آیات بانی وشو لمثل هذا فليعمل العاملون. چې انسان ستړی او مهنت کوشش دا کوي خو ستړی کوشش زیات فایدهمند دی د جنت ته حاصلولو دپاره. لمثل هذا فليعمل العاملون. انسان دنیای مقاصد لا لذات فانیہ فانی لذتون لا او شهوات لزان کڑی خدای تبارک و تعالی فرمائے لمثل هذا د جنت نعمتونو حاصلولو د پارا کڑاو کونکو لکڑاو پکار دی. نو منگا تاسو چې دنیا بغیر د محنت نه حاصلی جنت بغیر محنت او مشقت نه څنګه حاصل شي. دومره لوی جنت چې داغي یو انچ زید دی دنیا او د دنیا و ما فيها نه بهتر دی. نو الله تعالی وی د مخ کې چې می ذکر کړو چې کټونو کې به جنتیان ناستی خبرې اترې به کوي غلمان اولکان با په کندولونو کې شراب ګرځي او یو ډېر ښکلی ماحول او منظر وي. دنیای تذکرې به هم انسان کوي چې که یاد دي داسې و دنیا کې
اور دنیا کی داسیو لہذا دا تذکری بوم انسان پا جنت کی کئی نو وی فرمائل اذالک خیرن دغ ماحول دیر غوردی نزولن چی تیارا ملمستیا دا نزول ویلے کی چی مخی نبل درستخان لگولی ورسیزی پی کی خودی صرف د انسان کی ناستلی وتا دیتا نزول ہوئی نو جنت کی بیا کڑاو نشتی او د دنیا نعمتون خو چی انسان حاصلی نزان با کڑائی او د جنت نعمتون چی انسان حاصلی نزان با دنیا کی کڑائی خو بیا پا جنت کی خوتیار ملمستیاگانی دی نو کڑاو نشتے دا وینزا دا پاخکا ادا لوخی کی واچو نزول دی تویلے کی نو اللہ خلقو توی دا غتیارا ملمستیا خدا و خدا و بہتر دا ہم شجرت الزقوم یا دا زقوم ونا زقوم نا مختلف تعبیرات خلق پا خپل عرف کے کئی سو کو ترخین دوانواتوئی خدا سے ندا چگنی زقوم کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی سحر او جادو شو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کو او دا آرام دوران کی پرکالی وا پرشتی خدای پاک انسانی شکل کی رولی گلی یو سر تودری دا و بلخ پوتا خپلو کی خبر کولی وی دی سڑی بانی سچل دے رجل مغموم دے خودیر غمجن دے غمزپلے دے او یو روایت کی راضی رجل مدبوب چی سحر زده دی سحر دیر ناکار شے دی دا دی وجنا دیر اختیات پکاری بالخصوص پدا سے حالات و اوقاتوں کی نور کا بارو بارو شی نقصان سڑی لنور کئی دمرا او چې خوراک سړیو کی او په ګیډه او خریدا ډیر خطرناکي وینه کې خلط شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپل مرض معلوم شو چې سحر او جادو دی دی مدینه کې یو کویو بیر زیروان بے وتوی بیر عربی کی کوی ته وي د قبایلو بخپل خپل کویانو دا کوی د زی اروانو دا اروان د خاوندانو د شار پاتې شو او بوت خلکو نه استی د دې غړې تر زقوم دا ونی وی لہذا د زقوم د دې ونی د هغه پاڼه داسې لکه د مار دا سر او چجه چی سنگئی لہذا دا بوٹی پا عجمو کی نو دا پا عربو کیو دا دی کوئی نا چار چاپیرو بار صورت شجرت الزقوم مختلف ہندے والا وتتوہر ہوئی او حدیث کی رادی لو ان قطرتن قطرت من الزقوم کچری یو قطرہ د زقوم فی بحار پا دنیا پر سمندر کی جابا چولا نساس کے بتیونس کی نو دمرا تریخ شیدے نو اللہ تبارک و تعالی فرمائل جہنمیانو لبا ددی شوڑا ورکولے کی گی لکا اخلچ خلق خلق پزور منڈی دکرنگی یا سارویل پیڑا خلق ورکی
لہذا د زقوم پیڑی بدی جہنمیانو تا ملاویگی. اللہ تعالی فرمائل دا غورا دے دا پرون چی ذکر چول او بہتر دی چی تیارا مل مستیا دا ام شجرت الزقوم یا دا زقوم ونا. اللہ فرمائل انا جعلناها دا زقوم دا ونا من امتحان گردو لے دے. فتنی گڑی معنی را دی. یو معنی عذاب دا، دویم معنی امتحان دا. دیدے کی امتحان دی. قرآن مجید کی چی اللہ تعالیٰ ویلی دی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ستاسو مالونا و ستاسو اولاد امتحان دی. خدای تبارک و تعالی یو سړي له اولاد ورکینو د دې امتحان علی، مال ولا ورکینو امتحان اخلي. نو د زقوم دا ونه امتحان دی د ظالمانو د پاره. اوس دا د زقوم ونه دنیا کې هم د خو انا شجرتون د زقوم دا ونه تخرج دا براوزی د جهنم په ویخ کې اور ببلیږي او د جهنم په ویخ کې بدارا راخیږي. کله چې دا آیاتونه نازل شول نو منکرینو او د قرآن مخالفت کوونکو او د پیغمبر مخالف وی مون خو سیدت لیونی نه وو کنه وی اور کې ونه راخیږي چې دی وای چې اور کې ونه راخیږي. اوس دا خبره خو غي د عقل په کسوټای غړل. عقل خدا وای چې اور کې ونه نه راخیږي بلکې اور کې ونه اوچیږي او د اور په خوا کې اوچیږي. خو تاسو تمای یو خواص دي د خولې ذایقه ده، د پوزې بوی دی، د سترګو لیدل دي، د غوږونو اورېدل دي، د لاسونو نیول دي. دې ته خواص خمسه و پنځه خواص دا سهده پورې کار کوي. لکه زما نظر اوس دکه دیواله پورې دی، دغه هغې نه اپله اوس ما ته نه ښکاري چې دې ګودی کې څه دي. ها که څوک په لاره دي نو د عقل تقاضا باندې زه معلومولی شم چې مثال طور سره دا چللی. اوس خواص سهده پورې کار کوي. چې کوم دی کې خواص بریک ولګوي او اپله کار نه کوي هغه دی کې خلک عقل استعمالوي. خو د عقل هم دومره نه دی، دی هم بریک ولګوي مخکې نه دي، هغه دی نه وهي کار کوي. اوس د عقل تقاضا خدا ده چې په اور کې ونه څه کوي، لیکن وهي دا وایي چې او په اور کې ونه راخیږي. ادا خاص ونه ده انا شجرتون تخرجو چې راخیږي او راوځي به د جهنم په ویښ کې. او د دې هغه غوټۍ کأنه رؤوس الشیاطین، گویا کې د شیطانانو سرونه دي. دا بدرنګۍ کی تشبیه ده، لکه خلق خناکۍ کی تشبیه ورکوي د خاپیرو سره. وای سم خاپیری دی او سمه خاپیری ده. نو تاسو وایې خاپیری چا لیدلی دی؟ هیچ چا نه دی لیدلی. خو په حسن کی تشبیه ورکوي د خاپیرو سره. دکرنگی بدرنگای کی انسان چی تشبیه ورکی نو شیطان سره ورکی. دا د عربو عرفو چې د بدرنگای تشبیه به ورکولوي سم د شیطان سره. لہذا شیطان رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو کس راغی، سره ډېر ببرو او کپڑے هم سره ډېرې ګډې وړې وي. هغه ته وی سړی ځان سره لږه خواري کوه، دا ځان نه دې څه شیطان جوړ کړی دی. مقصد دا دی چې دې ویښتو کې لږ منګز و، ګیرې سره لږه خواري کوه. اوس باندې سړی هغه دې څیزونو سره بالکل کار نه ساتي.
لہذا د بعضی سیزونو تشبیه بدرنګۍ سره ورکول کیږي. د دې وجنا کتابونو کې و یو بوډای ونو زرګر سکلړه وی مال د شیطان جوسه جوړه کا په خوا سره ا دې سپینو یو نرخو دا رستو بیا دومره لوی تفاوت راغی سرو سپینو کې. بار صورت غنم د ټولو نه ګرانو، د اوس کې نوم غنم ګرانو. په خوا زمانه کې دا به د شام نه راتلل، څومره لوی تفاوت راغی. بار صورت وی مالا د شیطان نو ازرګر وته ما خو شیطان نه دی لیدلی، اوس پته له د شیطان شکل څنګه جوړو. دا بوډای لاړه د معتزلو کې دا یو فرقه ده معتزله، هغه هر شیز د عقل په بنیاد ګڼي، بس د عقل نه چا پیره ګرځي. چې کوم شی عقل کې نه راځي که حدیث وایي دا نه منو، اکه قرآن وایي دا نه منو ځکه د عقل کې نه راځي. حالانکه عقل چټاکۍ بوج برداشت کوي، اته پې من کېدی نو داسې عقل به کم دی کار وکړي. عقل خودوره نه دی. نو یو معتزلي عالم ولیدو جاحظ دا غنو، منګې دې طالبانو ته اشعارم لولو، ادیبو دا ماهرو په ادب او لغتو کې. لہذا هغه سړی وکته، هغه ته وی تعال مایا راځه ما سره رای وستوي ها کدا د دغونه کې وی. هغه بوډای نه دې تپوس کوي وای د ما غونه کې څه ازرګر وی د بوډای راغلی و د شیطان شکل یې غوښتو. وی ما ته خو څه سمپل او نمونه خو راړه که نه. وی دا لاړه بازار نه یې ته راوستې، دی ډېر دی تک تورو او خلق به تېرېده. لہذا دا بدرنګۍ کی تشبیه ده. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، خو باوجود د هغې نه چې انسان وږي نو دی ګورې په سبانیني فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون. دی به خامخا د دې نه خوراک کوي، او خوراک خو سړی خوند لګوي نو خوند خو به دی حاصلوي نه، نو صرف ګېډه به ترې نه ډکوي. فمالئون منها البطون، ځکه لوږه به ورته لګېدلي. چې کله انسان خوراک وکړي نو تږی کېږي. ثم انا لهم علیها لشوبا من حمیم، نو بیا به د یشېدلو اوبو ګډون، دا ګډون به یشېدلو اوبو سره سي د وینو او د زو، دا به پرې وله ورکړی شي. صرف دا نه، ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، جهنم ته به راځي. جهنم یې رستو ذکر کو، گویا کہ داسم منازل و مراتب براروالی. دا جہنم طبقی دی. دیکھئے او طبقہ نا زمہریر و تو اید پریزر نزیات یخینو سڑے بواورا کئی، لہذا دیر لولو کندی دی پکی. نو یو طبقہ دا خوراک او سکاک تا پارا دا دی جہنم کی. دا خوراک او سکاک چوکی نو ثم انا، ثم عربائی کی دا تراخی دا پار رازی، چې کله خوراک او سکاکو کی دا غینه پس په پرشتي جهنم ته بوزي چې زوس جهنم ته دا ولې دی دوره سخت سزا ومنتا. انهم الفوا آباءهم ضالین، دی مندلو خپل مشران گمراه. بعد خلق دینا د تقلید باندې رات کوي، وي تقلید بنه کوي. حالانکه دا چې خلق په قرآن نه دی پوهه. قرآن مجید دی اسلوب ته چې سړی ګوري الفو آباءهم ضالین، مشران گمراه. چې ښه مشري د هغه خو تقلید پکار دی، د هغه پیروي پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی واتبعت ملت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیغمبر دی پخپلا، خو عزت تابعدارم د خپل بابا د ابراهیم علیہ السلام، د خپل بابا اسحاق علیہ السلام، د یعقوب علیہ السلام. اوس وګورئ تابعداري کې څوک ذکر کړو؟ کله یو پیغمبر
اوس دی خبرې ته څه ضرورت و چې زه تابعدار یم؟ داسې ولې نه وي چې زه تابعدار یم د الله تعالی؟ خو نه دا خبره ونه کړه. نو خلکو له دا ترغیب ورکو چې په بره خیږي نو پوړی به استعمالې. اکه په بره خیږي او ته پوړی نه استعمالې نو ناکاره راغورځېږي به. نو ته به وایې زه په بره لړم او پکې نه ښکته به پروت. دا بنیادي خبره ده. نور ناکاره خلکو پسې تلل هغې ته خو یو لیونی سړی هم ناکاره وایي. الله تعالی وایي دی برباد ځکه شول دی رسم و رواج پسې تلل. ځکه مشرانو رسم و رواج کو ازوی وی بابا به داسې کول لہذا زه به هم داسې کوم. اوس دا تپوس د ملا صاحب نه نه دی کړی چې بابا دا کار کو نو د بابا دا کار صحیح و او که نه؟ که صحیح نو بیا خو تقلید وکړه ډېره ښه خبره ده. ولې که صحیح نو بیا نه ده پکار. خپل پلار او بابا نه به سړی استغفار وکړي چې خدای د جهالت دور و ناپوهي وه، خدای زما بابا ته بخښنه وکړي. انهم الفوا آباءهم ضالین، یقینا الفوا آباءهم ضالین. لہذا د خلکو کې د بعضې څیزونه د جهالت په بنیاد باندې کنی نو دا نه ده چې مثال طور سره یو سړی شرک خوښوي، بعضې سړی خبر نی، بعضې سړی ځان نه خبروي. دا نقصان دی. انهم الفوا آباءهم ضالین. نو دا خلک دا کشران د هغوی په نښو باندې ورځغلېدل چې څه به هغوی کول نو دی کشرانو به هم هغه کول. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین. او مخکینی خو اکثریت بیلاری و، لہذا چې بیلاری و نو بیلاری سړي پسې تلل خو خود ګمراهي ده. سره د دې نه یو سړی خو به عذر هله کوي چې ما ته چا څه نه ویلي. نو ولقد ارسلنا فیهم منذرین. هر خلکو ته ما یرونکي لېږلي دي. هغوی خلک وخت په وخت یرولی دی، خو باوجود د هغې نه یو سړی نه یریږي او خپل دماغ جنګوي. نو فانظر کیف کان عاقبة المنذرین. بیا د یرولی شوو انجام وګوره. نو بس مخکینو قومونو سره چې الله تعالی څه کړي دي دی موجوده سره به هم الله تعالی کوي. او په هر دور کې الله تعالی ښه او بد جدا کړي دي. دې کې به هم الا عباد الله المخلصین ښه او بد جدا کوي. دا د خدای نظام دی. نو وی فرمایل اذالک خیر، د جنت دا نعمتونه ډېر بهتر دي چې تیاره میلمستیا ده. اذالک خیر، دغه نعمتونه ډېر غوره دي په میلمستیا کې. اے اوریدونکو د قرآن ام شجرة الزقوم، یا ډېره خوند درکوي د زقوم ونه. څه خبر یې د زقوم ونه باندې؟ انا جعلناها، الله فرمایل جعلناها، مونږ ګرځولې ده دا ونه د زقوم امتحان د ظالمانو دپاره. ادا داسې ونه ده شجرة تخرج چې راوځي به د جهنم ویښ کې. طلعها غنچک، غوټۍ د هغې به کأنه داسې به وي لکه د شیطان سرونه. فانهم یقینا دا جهنمیان به د ډېر لوږې د وجې نه خامخا خوري د هغې نه. خو لوږه به نه مړی. فمالئون من البطون، پس ډکوونکي به یې د دې ونې نه ګېډې. چې انسان خوراک زیات وکړي نو تږی شي نو دی به اوبه وغواړي. ثم ان لهم، نو بیا به د دې جهنمیانو دپاره علیها په دې زقوم باندې ګډون وي من حمیم د یشېدلو اوبو. ګډون به د وینې او د زوي د خوراک د طبقې نه به راکته کړی شي. ثم ان مرجعهم، بیا د دې ټکانه او مرجع الی الجحیم، هغه جهنم طرف ته ده. لاندې نورې طبقې دي. الله وایي دا سزا دی له ځکه ورکوم. انهم الفوا، چې دی موندلو خپل مشران ګمراه، نو ګمراهانو پسې روانو. فهم علی آثارهم، نو دا کشران د هغوی په قدمونو باندې ورځغلېدلی شول. ولقد ضل قبلهم، الان کې په تحقیق سره بېلاري وو مخکې د دی نه ډېر خلک د مخکینو نه. لہذا چې کوم خلک بېلاري وو
نو کشر لندی پکار چې داغه بیلاری سړی پلار باندې لړشي او الله وی هیڅ یو زمانہ دا سینه د مونږ پر خو دی په هر زمانہ کې را لېګنې دي مونږ په دې ناکاره خلکو کې یاره ورکو کې خلکو نو چې چا منلی دي نو هغه کامیاب شوي دي او چا چې نه منلی دي نو وګوره مخاطبه د قرآن وګوره چې څرنګه انجام دی یرول شو خلکو شو چې کوم خلک او يرول شو لو وین منل داغي انجام شو هر زمانہ کې د نوح علیہ السلام نو واخلي تر عیسی علیہ السلام پورې او دی امت سره به هم هغه کاتی کیږي کچري نه یریږي چې کوم مخکینو امتونو سره الله کړو الله دې زمونږه تاسو حفاظت وکړي الا عباد الله مگر بچ پپاتی کیږي د خدای د سزا نه بندگان د الله تعالی المخلصین چې بد ځان ساتون کی دي د هر نافرمانی نه او گمراه خدای قرآن دنیا کې هم ملګری کی قبر کې هم ملګری کی ټول منازلو کې ملګری کی حامی ناصر مددگار شفارسی ثابت کی جګړې د موږ د مسلمانانو نارینه او زنانو په حق کې قبول او منظور کی خدای د خیر او د رحمت په قدر د اجد او باران په باندې کی بندې دروازې کولاو کی د ګرمۍ د موسم خدای په یخنۍ باندې بدل کی خدای د خیر او د رحمت باران سره د خیرونو رحمتونو نعمتونو سره خدای د هر قسمه پریشانی نه